حضور لا مدینه منوره ته هجرت نو کړي. بخاری شریف دا واقعه را نقل کړي دا او دارنګه مشکات شریف را نقل کړي دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اهل مکه نه مایوس شه نو د هجرت نه چې کوم دی یو کال نیم وړاندې نبی علیہ السلام د مینا سره ناستو. دا د حج موسمو دغه دوران کې یو شپږ کسان دا د مدینې نه د حج په اراده باندې چې کوم دی سیب راغلل چې راغلل د حضور سره مینا کې ملاقات وشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغیله د اسلام دعوت ورک او هغه مسلمانان شو. په هغه شپږ واړو کې یو حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه بلکې الله 12 کسان رالل. پدې کې ام حضرت عباده ابن صامت رالل د رسول الله په لاس باندې بیعت وکړ او بیا بلکې الله چې کوم دینو اغي تقریبا 75 کسان بیا رالل چې دا مسلمانان شوی او حضور له دعوت ورک وای ته مدینه منوره ته چې کوم نه هجرت وک. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د دې صحابه په لاسو دوی ته چې کوم نه سه بیعت رسول الله کو نو دای ورته وی چې تاسو با چې کوم نه د الله سره شریک نه جوړوي او دارنګه تاسو لا تشرک کو بالله د خدای سره به شریک چې کوم نه سه نه جوړوي او دارنګه سنا به نه کوي غلا به چې کوم نه نه کوي دا گناہ کبیره او قتل نه حق به نه کوي. دای ورته چې کوم نه یاد کړل. نو شارحین لیکلی چې د جاهلیت په زمانہ کې د رسول الله نه وړاندې د دې خبرو الته کې رواجو پردې مال پټول او غلا کول دا اغي ته د مور پېخ کارېدل. دا رنګ زنا دا ورته د نکانا او د خپل خځې سره د هم بسترۍ نم زیات حلال کار ښکارېده. قتل نه حق دا ورته د چرګ د علالولو نه امسان کار ښکارېده. نو حضور د اخلاق و درستګي وکړه د هغې اخلاق برابر کړل د هغې عمل او کردار برابر کړ. دا هغه تزکیه ده چې ویزکیهم چې د دوی د عقایدو اسلامو کې د دوی د عمل اسلامو کې. نن په معاشره کې دا درې واړه ذمہ دارۍ دا الحمدلله دا علما پوره کوي. تاکہ قرآن زده کړی دی نو دام یو عالم تکال نیم دی ګونټې ماتې کړي دي دا د داغه نه زده کړی. ته که په ترجمه او په تفسیر باندې پوه شوی نو دا بم کال د یو عالم ته په درس کې ناست وی داغه نه به دې کړی. د عمل د درستوالي دپاره نن په جمعه کې عالم درته لګیا دی بیان کوي، جنازه کې عالم درته لګیا دی بیان کوي، شب جمعه کې عالم درته لګیا دی بیان کوي، خانقاه کې عالم لګیا دی اصلاح چې کوم دی سیب کوي. نو چې څومره د انسانیت د اصلاح مواقع دي په هغه هر موقع او په هر ځای کې با عالم تا ته چې کوم دی سیب په نظر باندې راځي. نو نن الحمدلله دا ذمہ دارۍ دا په معاشره کې دا علما چې کوم دی پوره کوي. دغه د رسول الله اوله ذمہ داری چې دا خپل امت د قرآن د ناظرې په تعلیم باندې پوهه کی او د قرآن د ناظرې تعلیم ورته ورکي. بے سر و سامانۍ کې دا علما چې کوم دی سیب لګي. اول خو هغه مفتو کې لګي څه پیس وغیره د هغې نه او که چېرته کې پیس مونږه هغه له څه ورکوم نو غالبا چې د معاشرې دغه پیس تا نه د سکول د لیول د کالج د لیول د یونیورسټۍ د لیول دا د یو سبجیکټ او د یو مضمون یو ټیوټر له چې کوم دی سیب ته نشي ورکولی چې په دې باندې تا ته هغه افتا اب چې کوم دی سیب ټیوشن پړو کی چې دا په کم پیس باندې نن یو قاری سیب لګیا دی او استادی بچی ته چې کوم دی قرآن خی. او دا تاسو وګورئ نن دغه ټیوټران هغې د دنیا پیسونه علي، نن دغه پروفیسران او لیکچران دا د دنیا لوی تنخواګانې او لوی مراعات ورته حاصل دي. خو بیا هم ګورئ کال کې به یو ځل نیم د لاس ته توره پټۍ تړلي وایي په دې لکونو باندې کار نه کېږي د میاشتې دا په مونږ باندې کمی دي. لیکن په ایمان وایه چې تاسو به چرته په تاریخ کې دا نه لیدلي چې د علماو به احتجاج کړی لاس ته به توره پټۍ تړلي چې د درس تنخواګانې کمی دي نور د قوم بچو ته قرآن نه ښایو، د امامتۍ تنخواګانې کمی دي نور به قوم له چې کوم دی جمع نه ورکو. داسې نه شئ کتی. دا ولې نه شئ کتی؟ دا سماران خو نه دي چې خوري خوري، خو دوی دا کار د امدن په نیت باندې نه کوي. دا چې په منبر او په محراب درته ولاړ دی نو دا د دین د خدمت دپاره ولاړ دی. بیا د هغې دپاره د هغه ضروریاتو دپاره
معمولی څه کاغه ته ملاویږي اپ هغه باندې اکتفا کوي. هغه کنن په مدرسه کې ناشته او استاد بچی ته ډیر معمولی پیس باندې دا قرآن خي، نو داغه د امدن په نیت باندې نه دی لګیا، داغه باندې اصل فکر دا غالب دی چې زبد قوم بچي څنګه قرآن خوانه کم، زبدن د معاشري بهترین انسان څنګه جوړ کم، زبدن دیندار انسان څنګه جوړ کم، زبدن د مور او د پلار منون کې انسان دا بددنه چې کوم دې سیب ز څنګه جوړ کما. لہذا محترم عزیزانو قسم دې تیر هفته کې ام ز په یو جرګه کې درې ځلاړم، هغه جرګه کې موږ ناکام شو، هغه جرګه کې کامیاب نشو چې موږ روغه راوستوا او دا روغه د دوه دشمنانو ترمنځ نه و، دا روغه د بچو او دا غي د خپل مور او پلار سره، د خپل مور او پلار سره. نو چې دا علاقې مشران درې جرګې پکې کې و ناکام کیږي چې یو پلار سره بچی د شیرو غولې چې هغه بچی ته وای چې د دې پلار در باندې حق دی او هغه وای نه منما، د دې مور در باندې حق دی او هغه وای نه منما، دا بچی الپاس دی وای دا ډېر لالچی مور دا وای ګوډای خزو وای دا سخت لالچی ده. ما دا وسګور خزه راغلی چې کومه پوری تا واده نو کړي دا لالچی نه ودا ټیک ټاک. لہذا محترم عزیزانو نن اولاد در نبل طرف ته روان دي، واحد دا علما اغي دا فکر کوي استاد بچي چې دا ستا خپل بچي وګرځي، دا ستا پرمنبردار بچي وګرځي، دا د قرآن او د مدرسې او د دین په تعلیماتو باندې بکیږي. نو لہذا محترم عزیزانو نن الحمدلله دی علماو دغه مرکزونه د دین کولاو کړل، ستاسو نارینه اولاد دا دیندار کوي، دا واړه واړه بچي تاسو ګورئ دوی پټکی چې کوم دی والی په پټکو کې ناست د مشرور وي خو مدرسې ته باندې راځي په ایمان که پټکی ور پسر کې چې او په پټکی کې وګرځي. لیکن نن دا کشرور دلته راځي او شپږتم میاشتې د قاری صاحب سره تیرې کړې، د مجلس اثر په اوس ورته په پټکی باندې ځان خخ کوي. ستا یو پیغله لور دا به یونیورسټي او کالج ته روانه په ایمان کې برقه ور پسر کې، بل کشر لور بده مولانا ضیاء الدین صاحب له بناتو مدرسې ته روانه ته ورته اړو سوایم هغه به درنه برقه پسر کړي. دا ولې درنه برقه پسر کړي؟ د دې بل خور خو یونیورسيټي ته ځي دا غي خو ورکوټ لو پټه دا کور کې په د پلار د یاري سر پټ کړي او چې بیا بار ته وځي سره پوزه په پټه کې وز دا ستر دی نور د دې زه پوری چې کوم دې ارسخ کوي دا تاسو نه روزانه. لہذا محترم عزیزانو نو نن ستا د زنانه اولاد د حیا فکر ادي علماء سره دي، کستا بناتو مدرسې ته لور را روانه ده نو الحمدلله درنه برقه په سر کړي. دا ولی هغه ته دلته د حیا درس ملو شو، هغه ته د حیا ماحول چې کوم دې سیب ملو شو. نو لہذا محترم عزیزانو نن یورپ لګیا دي جینۍ له موبایل پلاس کې ورک، الک له موبایل پلاس کې ورک چې څه خرافات دي دای ورته پاغي باندې چې کوم دې سیب را پریخي دي. د حالاتو کې د خپل بچي د دینداری بچ کول دا د مور او د پلار د وس کار نه دی. نن د خپل لور حیا او عزت بچ کول دا د مور او د پلار د وس کار نه دی. لہذا نن دغه حیا او دا عزت ستا د لور خور بچ کول دا د بناتو د مدرسې په برکت باندې کیږي. ځکه الته د قرآن نه خبر شي، د حدیثو نه خبر شي، هغه د صحابیاتو او د ازواج مطهراتو ژوند او زندگی مطالعه کی. نو خو خامخا مسلمان ده، د مسلمان نه پیدا ده او زمونږ د دې نارینهو نه په دې زنانو ګوره اثر ډیر کیږي او زرغي اثر قبلی هغه کې دینداری مونږ نه زیاته ده خو لیکن مونږ دغه په دینی تعلیم او تربیت باندې توجه نه ورکو. نو نن که د حیا پیغام په معاشره کې ملاویږي دا د بناتو د مدرسې نه ملاویږي، بل طرف د ټي وي دی، سکرین دی، موبایل دی. لہذا د هغې په ذریعہ د دنیا چې سب حیائی دا هغه چې کوم دې سیب خوريږي. نو لہذا محترم عزیزانو دا غي مخنیوي نن دا دینی مدارس کوي. نو دا زمونږ استادو مشترکه سي مداري دا چې دا دینی مدارس دا ودان او آباد چې کوم دې اوساتو. نن چې ستاد زنانه اولاد د پاره دا کومه اداره مولانا ضیاء الدین روانه کړې ده نو خو په خپل عالم دی د خپل بچو تربیت په کور کې کولې شي، خو هغه د مردان نه راغلی او دلته پروت دی. ستاد بچی چې کوم دی د دینی اصلاح فکر ور سره دی، ستاسو د بچیانو دا غي چې کوم دی د اصلاح فکر ور سره دی. نو دغه د دې علماو لا سوخپې بچ کوم دی جوړیږي دا مدرسې با اغي ته یوازې نه پریدو. ځکه که دلته دی جمعات کې د الکانو مدرسه ده نو دا جمعات کې آباد دی. نو الحمدلله ستاسو د بچو داغي د دین یو عظیم خدمت پکې روان دی او د دې د آبادی
دا مونږ ته پته ده چې دا علما نشي کولی، دا الحمدلله مونږ له دا عوام مسلمانان کوي، نو دوی مونږ سره دې کار کې برابر شریک دي.